अस्सलाम वालेकुम। नन چې کوم موږ په ټاپک خبره کوو یا کوم ډیزیز باره کې خبره کول غواړو هغه دی جی هیډیک مطلب درد سر یا سر درد. نن سبا دا ایشو یا دا بیماری یا د سر درد بیماری ډیره زیاته کامن ده. فرست اف آل د سر درد چې کوم دی دا کیږي ولې، وجوهات څه دي او د دې حل څه شی دی. سر درد څنګه چې تاسو ته پته ده مختلف وجوهاتو باندې کیږي، مطلب بلډ پریشر های شي یا کم شي، یعنی هایپوټنشن یا هایپر ټنشن وشي، د دې په وجه باندې کیږي. دې نه علاوه ویک آی سلایټ یعنی نظر چې کم شي د هغې په وجه باندې اکثر سر درد کیږي. په فیمیل کې میجارټي پیشنټ مونږ ته راځي چې هغوی ته سر درد وي، سر دروند وي، د هغې چې مونږ ټسټونه وګورو یا فرش ورته ټسټونه وکړو نو موسټلی ایچ بي یعنی د وینې کمی چې راشي انیمیا هغوی ته وشي، د هغې په وجه باندې سر درد کیږي. دې نه علاوه میجارټي پیشنټ مونږ ته راځي چې هغه مونږ وګورو نو هغې ته بعضې ټایم کې ډي ان ایس وي، مونږ چې وایو چې پوزې هډوکی کوږ دی، یا نیزل پولیپ وي، پوزو کې غوښه وي، د هغې په وجه باندې هم سیویر هیډیک اکثر په د فرنټل ریجن کې دا کوم چې زمونږ پوزه نوز دی او دا ایریا د په دې کې ډېر سیویر پین کیږي. دې نه علاوه بعضې ټایم کې مریضان راځي هغوی ته سیویر کانسټیپیشن وي، یعنې قبض وي، د معدې مسلې وي، نو د معدې سره هم هیډیک یا درد سر چې کوم دی دا ریلیټډ بیماری ده، د معدې سره هم د سر درد تکلیف کیدی شي. بعضې ټایم کې برین ټیومر مونږ ته مریضان راشي هغوی ومیټنګ کوي، سیویر هیډیک کیږي، وقتاً فوقتاً راځي یا مارننګ کې اګریویشن کیږي، نو د برین ټیومر په وجه باندې هم هیډیک کیدی شي. دې نه علاوه نور هم کازز کیدی شي، خو دا یو کامن کازز د سر درد یا د میګرین یا د هیډیک چې په دې وجه باندې اکثر سر درد کیږي. دې نه علاوه داسې پیشنټس هم راځي مونږ ته چې هغوی ته دا یو وجه نه وي، نه د معدې تکلیف وي، نه دې نه مطلب نه برین ټیومر وي، نه ډي ان ایس مسله وي یعنې د پوزې هډوکی ټیک وي، نه نیزل پولیپ وي، په پوزو کې غوښه هم نه وي، د هغوی نظر هم ټیک وي، خو هغوی ته بیا هم سر درد کیږي. په داسې ټایم کې بیا مونږ هومیوپیتھک پوینټ آف ویو سره سیمټمیټک اپروچ کوو. بعضې مریضانو ته رائټ سایډ باندې درد کیږي، بعضې مریضانو ته لیفټ سایډ باندې وي، بعضې ټایم کې په فرنټل لوب باندې وي، بعضې ټایم کې هول سر باندې وي. نو هومیوپیتھی چونکې سیمټمیټک ټریټمنټ زیاتره په دې کې پیتالوجیکل هم کیږي، خو بعضې ټایم کې که پیتالوجیکل یعنی څه وجوهات نه وي نو بیا په دې کې موږ سیمټمیټک اپروچ کوو چې ډېر په کم وخت کې د ډېر کرانیک قسم کې دردونه چې کوم دی هغه په لږ وخت کې د هومیوپیتھک علاج سره ټیک کیږي. نو علاج معالجې حوالې سره فرست اف آل مونږ ګورو که چېرې مریض ته هایپرټنشن ده یا هایپوټنشن دی نو موږ د هغې علاج وکړو، ډیزیز هم ټیک شي او سر درد هم ټیک شي. که پیشنټ ته چېرې انیمیا ده، د وینې کمی دی، نو موږ د هغې دوایانې ورکړو، د مریض د وینې کمی هم پوره شي، سر درد هم ټیک شي. که چېرته ویک آی سلایډ ته نو بیا موږ په هومیوپیتھی طریقې علاج کې داسې میډیسن شته دی چې هغې په ذریعې سره نرس ته سټرینث میلاو شي، د هغوی چې کوم دی سر درد ورسره ټیک شي. دې نه علاوه بعضې ټایم کې که چېرته ډي ان ایس پرابلم ده یا نیزل پولیپس دي نو داسې قسم پیشنټ ته موږ بیا د ډي ان ایس یا د نیزل پولیپ میډیسن ورکو، نو د مریض چې کوم دی ډیزیز هم ټیک کېدل شروع شي او سر درد خو سره ډېر په کم وخت کې ایزیلی مستقل ټیک شي. دې نه علاوه که چېرته دا وجوهات نه وي، دا پیتالوجیکل چینجز نه وي، یا مطلب چې کوم ما د کامن بیماری یاد کړې دا نه وي، نو بیا موږ سیمټمیټک اپروچ کوو. لکه مختلف قسم پیشنټ موږ ته راځي، د هغوی ټول لیب ریپورټ، ایکس ری، سټي سکین دا نارمل وي، خو هغوی ته بیا هم هیډیک کیږي، هغوی ته څه ټینشن ډپریشن هم نه وي. نو په داسې ټایم کې بیا موږ سیمټمیټک اپروچ کوو. سیمټمیټک یعنی دا مطلب دی چې مریض ته تکلیف په کم وخت کې کیږي. لکه بعضې مریضان راشي چې جی ما ته اکثر د ماسپښین نه بعد 4 بجو نه بعد دا تکلیف کریټ شي، یعنی سر درد شروع شي. بعضې پیشنټ داسې راشي چې ما ته صرف رائټ سایډ ته پین کیږي، بعضې پیشنټ راشي چې موږ ته جی صرف لیفټ سایډ ته پین کیږي، بعضې پیشنټ ته په د فرنٹ سایډ، یعنی د هر مریض یو خپل کامن سیمټم وي. نو په داسې ټایم کې بیا موږ پیتالوجي ته توجه نه ورکوو بلکې پیتالوجي ویم نه، په دې ټایم کې موږ پیشنټ ته سیمټمیټک علاج کوو. او د خوشخبرۍ خبره دا ده چې په کم وخت کې هغه کا پیتالوجیکل کاز په وجه باندې وي یا سیمټمیټک وجوهاتو باندې سر درد وي، ډېر په لږ وخت کې چې څنګه موږ په دې کې میډیکیشن یا ټریټمنټ شروع کړو، پین په 1 ډے ودین 2 ډے ودین 3 ډیز مکمل ختم شي. فالو اپ بیا موږ میډیسن څه وخت پورې میاشت 2 میاشتې جاري وساتو چې د مستقلا د سر درد ټیک شي. نو هومیوپیتھک طریقه علاج کې
بالکل هغه کا اکیوټ هډیک ته کرونیک هډیک ته څو وجوهاتو بنا باندې دی یا سیمټومټیک هډیک ته بالکل هومیوپیتیک طریقې علاج سره کمپلیټلی هر قسم سر درد یا هډیک ختمې دی شي.